د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا پلرحمان دعوه کړې چې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو ډېر اسماعیل خان ټانګ لکي مروت کارک وزیرستان په دې ټولو سیمو کې د وسلوالو خلکو راج دی ځایي انتظامیه او پولیس ځان بېوسه محسوسوي. مولانا پلرحمان دغه خبرې پرون په پېښور کې شمالي وزیرستان د مشرانو سره د لیدنې وروسته کړې دي. نوموړي د شمالي وزیرستان د معدنیات او ګیس یادګیرنه وکړه چې هلته ګڼ معدنیات دي او په سیمه کې په بدامنۍ خبرې وکړې. هغه وویل چې هلته په شمالي وزیرستان کې د اتمانزو قبیلې پرلت روان دي او نوموړي د خپل ګوند په هدف شوو غړو د وژنو پیښې یادې کړې. هغه وویل چې په سیمه کې خلک د ځان ساتنې په تنظیم پوهیږي خو هلته د خلکو نه وسلې غستل شوي او په سیمه کې وسلوال په ښکاره ګرځي چې کله او کوم ځای ته وغواړي هلته تللی شي. مولانا پلرحمان دغه خبره په داسې حال کې کړې چې په شمالي وزیرستان کې د خدبي وژنو په ضد په شمالي وزیرستان کې احتجاجي پرلت روان دی او په وروستو کې په ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان کې د خدبي وژنو پیښې سیوا شوي دي. په امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي او هلته په سیمه کې پښتون ژغورنې غورځنګ او ملي جمهوري ګوند هم وخت په وخت د وسلوالو د موجودګۍ دعوه کوي. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر ویل چې هلته د بدامنۍ نه خلک پریشان دي، طاقتور د عقل نه خلاص دي او عقلمن طاقت نه لري. نوموړي ویل چې په سیمه کې د بدامنۍ پاړون به په دې هفته کې د وزیر اعظم سره خبره کوي. مولانا پلرحمان د حکومتي اتحاد PDM مشر هم دی. مولانا پلرحمان ویل چې د قبایلي ضلعو په صوبه کې د ورګډولو نو ویل چې هغه وخت د سیمې ځوانانو ته امیدونه ورکړل شوي وو چې د نور ملک په څېر به هغو ته هم پوره حقونه ورکړل کېږي خو هلته اوس حالات د هغې نه زیات خراب دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې هېڅ پرمختګ نشته او که چېرته د پرمختیایي کار دپاره پیسې ځي نو هغه په بته یعنې قلنګ کې ځي. د نوموړي نه پوښتنه شوې چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پرمختیا پیسې په قلنګ کې ورکوي. هغه وویل چې خو داسې شکایتونه هم دي. نږدې یوه هفته وړاندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولي خان هم دعوه کړې وه چې د پاکستان تحریک انصاف وزیرانو طالبانو ته د قلنګ پیسې ورکړې دي خو تحریک انصاف ګوند دغه خبره رد کړې وه. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار بیرسټر محمد علي سید د ایمل ولي خان د دعوې په جواب کې ویلي وو چې داسې هېڅ پیښه نه ده شوې. وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د نورو وزیرانو لخوا پاکستاني طالبانو ته د قلنګ ورکولو په اړه د پاکستان په مرکزي پارلمان کې هم بحثونه شوي دي او د شمالي وزیرستان نه د اسمبلۍ غړي محسن داوړ ویلي چې صوبایي حکومت د دې خبرې لا تردید هم نه دی کړی. علب خان شیرپو دلبر نیوز پېښور.